رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، د جمعه مبارک ورځ ده او د شعبان مبارک میاشت شروع شوه ده. شعبان وروسته ان شاء الله د رمضان المبارک میاشت ده. شعبان دا ډیره انتهایی د عظمت او د اهمیت میاشت ده او د دې میاشتې د فضیلت نه او د اهمیت نه موږ مؤمنانو مسلمانانو لره غافله کېدل نه دي پکار. او په دې میاشت کې د نورو میاشتو په نسبت باندې زیات عبادت کول پکار دي چې په دې میاشت کې موږ څومره عبادت زیات کو نو په رمضان المبارک کې دا غینه زیات عبادت کول موږ لپاره به آسان شي. او دغه د شعبان مبارک میاشت دا داسې میاشت ده چې د رمضان د مبارک میاشت لپاره بطور استقبالیه میاشت ده چې په دې میاشت کې موږ د الله تعالی عبادت وکړو او د کوم خلقو موږ په ذمه باندې حقوق دی هغه موږ ادا کړو او د الله تعالی په عبادت کې ولګو. ځکه چې د صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین معمول او طریقه کار دا چې کله د شعبان میاشت براله نو صحابه به د یو بل حقوق ادا کول شروع کړل، قرض به ادا کول شروع کړل، زکات وغیرہ ورکول به شروع کړل او همدارنګه د یو بل سره تعاون او د یو بل سره حسن سلوک دې کې به جتنه زیاتواله شروع کړو. او د دې بنیادی وجه به دا وه چې د رمضان المبارک غونډې مبارک میاشت دپاره مونږ فارغ شو او په سکون سره دل جمعی سره په رمضان المبارک کې مونږ د الله تعالی عبادت وکړو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی، آپ فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس وکړی شو چې د رمضان د میاشتې نه پس د ټولو نه بهتره روزه او د ټولو نه بهتره روزه کومه ده؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د شعبان روزه دا د رمضان د تعظیم لپاره او د رمضان د عزت او د احترام لپاره د رمضان وروسته ټولو نه بهتره روزه ده. د ټولو نه بهترینه چې دنو هغه روزه څه شوه؟ د شعبان شوه. د پاره د رمضان المبارک د میاشتې د تعظیم دپاره او د احترام دپاره چې موږ په دې میاشت کې څومره روزې نیسو هغه د رمضان دپاره به تعظیم او احترام بشي او استقبال بشي. او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دی، آپ فرمائی کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان المبارک نا سیوا نور میاشتو په نسبت باندې با په شعبان کې به ډېر زیاتې روزې به نیولې، ډېر زیاتې روزې به نیولې او د شعبان ټوله میاشت به چې دنو روزې نیولې. وفي روایت کان یصوم شعبان الا قلیلا، او په یو روایت کې راځي چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم با د شعبان اکثر میاشت چې دنو هغه به روزې به نیولې ما سوا د یو څو ورځو. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شعبان میاشت کې د روزو نیولو معمول ولو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی، قال هغه فرمائی قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم عن شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ زتاسو لروینما چې د شعبان د میاشتې نه ما سوا د نورو میاشتو په نسبت باندې تاسو په شعبان کې ټولو نه زیاتې روزې نیسئ.
نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل ذاک شهر دا شعبان او داسې میاشت ده یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان چې د رمضان او د رجب په مابین کې د شعبان داسې میاشت ده چې خلق د دینه په غفلت کې پراته دي په دې میاشت کې د روزو نیولو نه په غفلت کې دي په عبادت کولو کې غفلت کې دی او نیک او صالح اعمال کولو نه چې دنه په غفلت کې دی بلکې د دې روزې د دې میاشتې د شعبان د میاشتې د اهمیت او د فضیلت د دې نه غافله کېدل نه دي پکار بلکې دې میاشت کې ډېر زیات روزې نیول پکار دي او ډېر زیات نیک او صالح اعمال کول پکار دي کوم د نور خلقو حقوق دي هغه ادا کول پکار دي او د تعظیم او د احترام د رمضان د میاشتې دپاره په دې کې ډېرې زیاتې چې دونه هغه روزې نیول پکار دي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ ته چې د رجب او د شعبان د رجب او د رمضان په میاشت کې دا شعبان داسې میاشت ده چې خلق د دې نه غافله دي او بیا حضور علیه السلام فرمایل وشهر ترفع فيه اعمال الى رب العالمین چې دا یو داسې میاشت ده چې په دې کې اعمال د ټولو مخلوقاتو اعمال هغه رب العالمین طرف ته جدنو اوچتولی شي یو بجټ پاس کېږي په دې میاشت کې او په دې میاشت کې چې کومه شپه د شب بارات ورته ویلی شي لیلة البرات ورته ویلی شي لیلة المبارک ورته ویلی شي چې په دې شپه کې د ټولو مخلوقاتو چې دنو هغه بجټ پاس شي چې کم خلق به پیدا کېږي څوک به مري څومره رزق به خوري او څومره رزق به چې دنو هغه به کرلی کېږي دا ټول حال احوال چې دنو هغه په دې شپه کې چې دنو دا مقرر کړی شي او د دې ټولو خبرو فیصلو کړی شي او په لیلة القدر په شپه کې چې دنو فرشتو له حواله کړی شي نو حضور علیه السلام فرمایل چې و شهر ترفع فيه اعمال الى رب العالمین چې دا یو داسې میاشت د شعبان چې په دې کې د ټولو خلقو اعمال هغه رب العالمین طرف ته اوچتولی شي او بیا حضور علیه السلام فرمایل واحب ان يرفع عملي وانا صائم او زه دا خبره خوښوم حضور علیه السلام فرمایل چې زما کوم عملم الله تعالی ته رسي په دې میاشت کې نو زه د روزهدار یم چې زه د روزهدار یم زما کم عملم چې الله تعالی طرف ته ځي نو په داسې حال کې دي ځي وانا صائم چې زه د روزهدار یم او په یو بل روایت کې راځي چې په دې میاشت کې د ټول کال چې دی هغه ټول کم خلق وفات کېږي هغه خلقو فیصلو کړی شي او حضور علیه السلام فرمایل چې زما هم چې دنو د وفات کېدو هغه نوشته او د وفات کېدو هغه وخت چې لیکل کېږي نو په داسې حال کې دو لیکلی شي چې زه روزهدار یم د دې حدیث نه دې خبرې طرف ته اشاره کېږي چې کوم مومن مسلمان د نیکۍ په حالت کې ولیکلی شي د الله تعالی په دربار کې یا د روزې په حالت کې ولیکلی شي د الله تعالی په دربار کې نو یقینا د الله تعالی نه د دې خبرې 100% یقین دی چې الله تعالی د دې انسان خاتمه به هم ښه کوي بیا چې په شعبان کې او کس روزې نیسي او شب بارات کې د الله تعالی عبادت کوي 15 شعبان باندې چې دنو هغه د الله تعالی دپاره چې دنو هغه روزه ونیسي او داسې اعمال الله تعالی د دغه انسان لړ شي چې نیک او صالحو اعمالو کې مشغول وي نو یقینا چې الله تعالی په خپل فضل سره چې دی د دې انسان چې دنو هغه مرګ او آخري خاتمه هم چې دنو الله تعالی ښه به لیکي نو د شعبان دا میاشت چې دی دا ډېره انتهایی مبارکه او د برکت والا میاشت ده او د ډېر اهمیت او د عظمت والا میاشت ده چې په دې میاشت کې مونږ د الله تعالی عبادت کوو کثرت سره الله تعالی له چې دنو مونږ روزې نیسو او د رمضان المبارک د تعظیم دپاره چې دنو مونږ روزې نیسو چې په دې میاشت کې مونږ لږ لږ نیک اعمال زیات کړو اسې مونږ کال
لس میاشتې چې دی مونږ ورځ شپه کې څلور رکعاته نفل کوو نو په دې میاشت کې د مونږ یو 2 رکعاته نفل نور زیات کوو چې 2 رکعاته نفل نور زیات کوو نو 6 رکعاته به شي نو چې د رمضان میاشت راشي نو په هغې کې به 2 رکعاته نفل زیات کړي نو تعالی 8 رکعاته نفل کول چې دونه هغه آسان به شي ستا په بدن باندې او ستا په طبیعت باندې به دا 8 رکعاته نفل کول هغه به نه پوچ کېږي اسې کال چې دنو هغه 10 میاشتې مونږ یو سپاره تلاوت کوو په ورځ شپه کې نو په شعبان کې د نیمه سپاره زیاته کوو یو نیمه سپاره دې کوو چې پوره شعبان میاشت مونږ یو نیمه سپاره تلاوت به کوو چې د رمضان میاشت راشي نو 2 سپارې چې دنو هغه او تلاوت کول به چې دنو آسان بشي نو دغه شعبان میاشت دی دا ډېره انتهایی د برکت او ډېره انتهایی د عظمت میاشت دی ذاک شهر حضور علیہ السلام فرمائی دا داسې میاشت ده د رجب او د رمضان په مابین کې چې دا خلک د دې نه غافله دی د دې نه غافله کېدل نه دي پکار گویا چې حضور علیہ السلام په حدیث مبارک کې د دې نه غفلت باندې نکیرو فرمایلو چې تا د دې نه د دې میاشتې نه غافله کېږئ مه بلکې په دې کې د الله تعالی عبادت کوئ او په دې میاشت کې یو داسې شپه راځي چې هغې ته شب بارات ویلی شي شب بارات بارات معنی بری کېدل الله تعالی په دې شپه باندې ډېر خلک د جهنم نه چې دی نو هغه بری کړي او الله تعالی ورته چې دی نو معافي وکړي او د دې میاشتې چې دی په دغه شپې ډېر زیات چې دی نو هغه فضایل په حدیثو کې راغلي دي اگر که فقهاو هغه حدیث محدثینو ضعیف قرار ورکړي دي لیکن هغه ډېر زیات دي نو ضعیف احادیث چې بعضو د بعضو سره ملاو شي نو هغې ته مضبوطوالی ملاو شي یو فوقیت او یو ترجیح ورته چې دنو هغه ملاو شي بهرحال سوره دخان کې چې کوم آیات ته انا انزلنا فی لیلة مبارکة دی آیات کې چې کوم لیلة مبارکة دی نو بعض مفسرین فرمائی چې د دې نه مراد هغه شب بارات ته اللہ تعالیٰ فرمائی حامیم واللہ اعلم بمعناه والکتاب المبین قسم دی په واضح کتاب باندې انا انزلناه بشک نازل کو موږ دا قرآن پاک فی لیلۃ مبارکۃ برکت والا شپه کې ډیره زیاده برکت والا شپه یو انا کنا منذرین بشک موږ یو منذرین يرون کیو چې دا قرآن موږ نازل کړو د لوح محفوظ نه آسمان دنیا ته او د څه دپاره مقصد دا دی چې موږ خلک په دې ذریعه باندې د الله تعالی د قهر او د عذاب نه هغه ویرو او الله تعالی احکاماتو باندې عمل کولو والا جوړ شي خو په دې شپه کې څه کېږي فیها یفرق کل امر حکیم او په دغه مبارکه شپه کې یفرق تقسیم کولی شي کل امر حکیم هر حکمت والا کار څومره د حکمت کارونه دي او څومره محکم کارونه دي هغه ټول الله تعالی په دې شپه کې تقسیم کړي څوک به پیدا کیږي څوک به مري څومره رزق به خوري حج به کوي یا به نه کوي دا ټول هر څه چې دی نو الله تعالی په دې شپه کې هغه تقسیم شي او هر حکمت والا کار چې دی نو هغه فرشتو طرف ته چې دی نو هغه واله کړی شي او همدارنګې دغه لیلة مبارکة چې په دې مبارک شپه کې موږ قرآن نازل کړو اکثر مفسرین فرمایي چې د دې نه مراد شب قدر دی ځکه په سورة القدر کې واضح الفاظو سره راغلي دي انا انزلنا فی لیلة مبارکه چې دا قرآن پاک چې دی موږ چې دونه شب قدر کې نازل کړی دی لیکن اکرم رحم الله تعالی د دې نه مراد چې دونه هغه شب بارات اخلي لیکن په دې کې څه اختلاف نشته ځکه چې فیصله کیږي نو د هغې دوه رخۍ یو چې دنو کله په عدالت کې فیصله کیږي هغه فیصله محفوظ کړی شي بیا مخکې تاریخ دې ته ورکړی شي دا فیصله به په مخکې تاریخ کې به چې دنو مونږ بیانوم همدارنګې د الله تعالی د طرفه د قرآن پاک نزول فیصله په شب بارات کې وکړی شوی او بیا چې دنو قرآن پاک هغه په لیلة القدر کې الله تعالی چې دنو هغه نازل کړو او د لیلة القدر د شب بارات متعلق حضور علیہ السلام فرمایي چې فی هذه اللیلة او په دغه شب بارات کې چې دی لیلة النصف من شعبان ان یکتب کل مولود
چې هر یو انسان چې کوم یو ماشوم پیدا کیږي هغه په دې شپه کې ولیکل شي او په دغه کال کې چې څومره کسان چې دنو هغه وفات کیږي به هغه هم چې دنو په دغه شپه کې چې دنو هغه ولیکل شي او فيها ترفع اعمال او په دغه شپه کې چې دی اعمال الله تعالی چې دنو هغه اوچتیږي د ټول انسانانو هغه هم چې دنو ولیکل شي چې دا د اعمال چې د انسانانو الله تعالی ته چې دنو هغه راوچتیږي او فيها تنزل ارزاقهم او په دغه شپه کې چې دی د خلکو رزق چې دنو هغه نازلول شي چې تمره رزق په چې دنو د خلک بخری په دې کال کې او حضور علیہ السلام فرمایي اذا كانت ليله النصف من شعبان کله چې د شب بارات شپه شي حضور علیہ السلام فرمایي فقوموا لیلها نو په دې شپه باندې تاسو د الله تعالی عبادت کوئ په خپل کور کې د الله تعالی عبادت کوئ نوافل اهتمام شي د تهجد اهتمام شي وصوموا یومها او د 15 شعبان ورځ چې دونه هغه روزه نیسئ ځکه فإن الله ينزل فيها بغروب الشمس إلى السماء الدنيا چې ګوره الله تعالی چې د 15 شپه شي د شب بارات نو څنګه نور پریوزي نو الله تعالی خپل بندګانو ته متوجي شي په رحمت سره عام شپو کې الله تعالی خپل بندګانو ته په خصوصي رحمت سره متوجي کیږي نو د تهجد په وخت متوجي کیږي د تهجد ډیر خاص وخت دی لیکن د شب بارات داسې شپه ده چې څنګه د ماښامي نور پریوزي نو الله تعالی خپل بندګانو ته چې دونه هغه متوجي شي او ګوره دا اسمان چې نه دا موږ دپاره چت دی که نه او دا ځمکه موږ دپاره فرش دی موږ په دې باندې اوسېږو یو میلمه چې ستا کور ته راشي ستا دروازې ته نو موږ به د هغه اکرام نه کوو د هغه اکرام کوو عزت کوو کور ته یې راولو دغه شانتې الله تعالی خپلو بندګانو ته اسماني دنیا ته اسماني دنیا ته چې دنیا باندې کم اسمان دی هغې ته چې دونه الله تعالی نزول فرمایي کما یلیق بشانی او خپل بندگانو ته پر رحمت سره متوجی شي نو موږ له پکار دی چې موږ د الله تعالی عبادت کو او د الله د طرف आवाज کیږي علام مستغفر فاغفر له سوچته چې معنا بخنه وغواړي او زه د هغه بخنه کوم یا الله ما معاف کړه یا الله زما بخنه کې زه ډیر ګناهګار یم دا ستا مبارک شپه ده علام مسترزق فارزقه سوچته چې معنا رزق وغواړي یا الله معنا مال راکې یا الله مالا کور راکې مالا دا شی راکې دا ټول رزق کې راځي ما یحتاج الیه الانسان څه ته چې انسان محتاج دی بس د الله نه غواړه هغه تعالی رزق کې راځي علام مبتلن سوچته چې هغه مصیبت کې گرفتار وي پریشانانو کې چې دونه هغه گرفتار وي فوعافیه چې هغه له عافیت ورکم او خلاصې ورکم الا قضا الا قضا داسې سوچته داسې سوچتا د الله تعالی د طرف आवाज کیږي حتی یطلع الفجر تر دې پورې چې سحر چې دنو هغه وشي چې کله د سحر وخت داخل شي بس आवाज بند شي او دغه شان چې دنو د خصوصي رحمت دروازه چې دنو هغه بند شي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دیش په متعلق چې دنو هغه فرمای چې الله تعالی 15 شعبان پشپا باندې آسمان دنیا باندې جنو تشریف راوړي څنګه د الله تعالی شان سره خای یعنی الله تعالی خپل بندگانو ته پر رحمت سره متوجي شي او د قبیله کلب دا د عرب او قبیله ده چې داغوی ډیر زیات بيزي دي داغوی د هغه بيزو د وختونو زیات خلق الله تعالی چې دغه داغوی بخنو کیو او دارنګ په دغه شپه کې حضور علیہ السلام نه قبرستان ته جدون هغه تل هم ثابت دی مړ د پاره دعا کول بہرحال بل روایت ته دا روایت کومه ده ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام فرمائی ان اللہ تعالی لا يطلع في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا المشرك او مشاحن چې الله تعالی په دیش په باندې ټول بندگانو طرف ته پر رحمت سره متوجی شي نو د ټول خلقو الله تعالی بخنو کیو مگر د مشرک او د کینور بخنه الله تعالی نه کوي کم کینه چې دنو غزل کې ساتي او په دیش پکې سداس خلق دي چې الله تعالی دا وی بخنه نه کوي لکه د مشرک او د کینور او د والدینو نافرمانی والدینو نافرمانه مسلسل ضروري نه دي چې ارش په روزانه د الله تعالی نافرمانی کوي ولا تقل لهما اف مکوای کم ټیم کې جتا اوف وکړو تا د الله تعالی د قران خلاف وکړو
بالکل بغک نہ کے نو د والدینو نافرمانه زنا کوونکے شراب نوشی کوونکے ہاں ہمیشہ شراب کی کاہنو کم پامسرائی والا دیا دا کہانت کاہنو دا لاس چپورو پامسرائی والا دا دی اللہ تعالیٰ بخنه نہ گئی دا سے خلقو سخت او دیل لاس کے دام شرک تیا دا سخت گناہ دا من اتا عرافا احادیث کے راضی بہرحال دا قطع رحمی کو ان کے کم کس چے رشتہ داری کٹ گئی رشتہ دارانو سر رشتہ داری نہ پالی اغم بخنه نہ کئی اوم دارنگے دا خپل پردوک چے دا دے گٹون قطع ساتی دا غم اللہ تعالیٰ بخنه نہ کئی خلاصہ دا حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دے ٹول روایاتو باندے مومن مسلمان نظر باچئی نو دا معلومیگی کہ گناہ کبیرہ کہ کم مومن مسلمان پا گناہ کبیرہ کے مبتلاوی اغا اللہ تعالیٰ بغیر دا توبین نہ معاف کئی اور کم صغیرہ واڑا گناہون دی اغا اللہ تعالیٰ دا دشپی دا برکتم معاف کی کو سوک پا کہ عبادت نم کئی امہ میں اللہ تعالیٰ ورطا اغا صغیرہ گناہون معاف کی کو کبیرہ گناہون بغیر دا توبین اغا نہ معاف کی گی نو دا احادیث و خلاصہ دا دا کہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا درے اعمال ثابت شوئے کہ دا پنزلسم شپا باندے قبرستان لطل بغیر دس التزام نا بغیر دس شدہ دغنا التزام نا او توجہ نا او دا اہتمام نا مڑل دعا کول استغفار کول توبہ استغفار کول او ثواب بخل او دا پنزلسم پشپا باندے دا اللہ تعالی عبادت کول بہتر دا دی چی پکور کے دا اللہ تعالی عبادتو کیا اور شب بارات نورست جکا مرض رازی پنزلسم شابان والا روجنی ولو دا بہتر اور مستحب دیو نمونگ لپکار دی کہ دا شابان دا مبارکہ میاشتا برکت والا میاشتا دا دین غافلہ کے دل نہیں دی پکار کہ مونگا سمرم پا دے کہ دا اللہ تعالی عبادت کو نتو مرکم دے کوشش کول پکار دی کہ زمونگ کم قرون کے مین دی خوین دی آغین دا دو روجو چی دنو نیولو احتمامو کیا دا عباداتو اور مونگ نم چی دنو زوانانو مشرانو پکار دی دینا